السلام علیکم ملګرو، زم فضل نبی. مونږ دلته نن په خپل کلی کې وزیر غړېږي، زموږ ابای کلی کې ولاړو او مونږ خپل نن خوش قسمتي ګڼو، بلکې تاریخ یو زمونږ د ژوندۍ نن د خوش قسمتین ورځ ده چې نن مونږ سره داسې یو دوه علمي شخصیات موجود دي چې د یو خو زمونږ ستر استاد محترم هغه تاسو د وزیر غړی د ډابیسو د محترم استاد ار سړی پیجنی بل سړی د شخصیت د تعارف ته کومه چې د نوخار زلند ستوري دی، د نوخار تاریخ دان دی، د نوخار هغه چې کم هغه زور تاریخ چې په ګوته کړی دی خلکو ته خولې د اسائی تاریخ نو هغه شخصیت نن زموږ په کلی ته راغلی دی او موږ خپل خوش قسمتي ګڼو. دته ما یو خواستو کو د خپل قیمتي وخت ورکولو چې زمونږ د ډیری د زمونږ د تاریخي کلی د دې حواله سره موږ ته وګورئ زموږ ځوان کول ته چې د وزیر غړی څومره زړه ده او دا دغه چې کم د ډیری چې ورته موږ وایو د سیداسن ډیری په نوم باندې مشهوري د مشکون ډیری په نوم باندې مشهوره چې د هغې متعلق تاریخ حواله سره وایي. نو موږ دلته نن دلته وزټ ورکو. فرمولا صاحب تاسو ما دا وایي چې تاسو زموږ د کلي ته راغئ د ډیری تاسو دغه مخکې موږ تاسو شکریا ادا کوو او بیا د دې تاریخ حواله سره تاسو موږ ته لږ ووایئ تاریخ دې حواله سره تاسو زموږ دغه ته وایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ما تاسو سره مخکې دا خبره تکرار کړې ده چې دلته کې د نوخار د لکې د اثارو اوس کمې نو خو زه به چې چېرته لاړم چېرته سیمینارونه به یا به چېرته داسې نورې مرحلې وي نو هغې کې به ما محسوسوله چې یاره د سواد ډېر زرخیزه دی، هلته لس پیریډه به یې ورکړه، په چارسده به یې دوه ورکړه، په مردان به یې لس ورکړه، په صحابه نو دا نه چې هسې به یې ورکړه، هغې کې ډسکور شي نو ما بیا یو خواهش وکړو او ورپسې مې محنت وکړو چې یاره د نوخار کې هم چېرته داسې څه شته ځکه چې دا د وسط ایشیا نه کومه لار هندوستان ته تللې ده د تجارت لار هم ده، بل دا د وسط ایشیا کې به 6 میاشتې واورې وي نو د واورو په موسم کې به دا نقل مکانې سره د رومو سره د څاروو کې دي، بل دلته ولته کې اجناس د یخو د ګرمو علاقو نو هغه به تبادلې کېدي نو دا به نقل و عمل کېدو. نو نقل و عمل د ټولو نه اسانه دره چې وه نو هغه د دره خیبر وه، داسې خو د غلام خان درم ده، داسې د کورمې درم ده چې اکثر دغه په موسمونو کې په مختلف موسمونو کې بند دي، دغه شان د باجوړ په لار درېږي خو په ژمي کې بند دي نو کالو سر کومه درج به چې کولاو وه نو هغه به د دره خیبر وه. نو دره خیبر په لار کې که یو خوا پیښور راتلو نو او بل خوا صوابی راتله نو د صوابی او د پیښور او د چارسدي په منځ کې بیا یو ډېر لوی تړون راتلو، هغه تړون به راوستو د نوخار ضلعې، د نوخار ضلعې نه صوابی ته څوک تللی شو، نه پیښور ته تللی شو، نه صوابی ته تللی شو، نه چارسدي ته تللی شو او نه وسط ایشیا او د هندوستان ته تللی شو. نو دا دونه زرخیزه ځای هغه د هغې اثار چېرته لاړه نو بیا ما په هغې باندې چې کله څېړنې شروع کړې نو ما په هغې باندې ډسکوري اف نوشهره په پروګرامونه کړي نو ډسکوري اف نوشهره کلان نه دی، ډسکوري اف ضلع نوشهره دی. نو ما د فضل نبی خان یو پیره بوتلی مو مونږ هلته پروګرام کړی مو چې زما د والدینو قبرونه پې دي، د عبدالله صاحب قبر دی پې، د لبید سرحد د رئیس الشورا او هلته کې د 3000 کالو زاړه اثار دي، هلته 10 فوټ دیوالونه دي، 15 فوټه دیوالونه دي، 20 فوټه دیوالونه دي، 12 دي، 8 دي، مطلب دی 4-5 تمدنونه 4-5 ښارونه هلته کې د باوشي بیا پې بل جوړ شوی نو هغه دی. بیا د مانکي کې چې کوم د ترکیه غر دی په دې کې ډېر زیات اثار دي. بیا ټک سره چې بره لاړ شي نو دغلته کې د راجوډي کلا ده، د نظامپور دې علاقه کې هم چېرته په غرون ټیکري شته، د چراټ دې غر کې هم 2-4 د ټیکري شته نو دا نري ټیکري خو علامت وي د عام آبادۍ چې ډېر وي او دا غټ چې وي نو دا به داسې د مرلې نیمې مرلې په کم مرلې غټې چاټۍ وي، پای کې به اوبه سټور کېدي، د وقتي ضرورت هغې کې به غلې سټور کېدي نو دا دونه غټه چاټۍ چې نو دا ټیکر هم د انچۍ 1.5 انچۍ ترمنځ وي، 2 انچۍ هم وي نو دغه علامتونه د کلا وي. نو دا چې فضل نبي خان زموږ چېرته راوستي نو دلته کې مې یو پیکټ اندازې لګي چې د دې ډیری د پاسه پیکټ و فوجي چوڼی وه، فوجي پیکټ و، ځکه چې ډېره لوی علاقه د چراټ نه والې تر دې پورې دا خالي پرته ده. او بل بیا سپین خاک کې چې کومه دا ډیری ده نو په دې کې د منندر دورسي کې، په دې جلوزو کې د منندر دورسي کې د جلوزۍ دا شیخان چې دي هلته اوس هم چینې شته، دې ته د بې لاره م وایي نو چې کوم د ایسوړو اکوړي نه به کوم لاره شروع شوه حسنخیلو باندې به تیرا ته تله د اوړي کې ځکه چې دا لاره لږه یخه وه نو په دغه لار باندې به اوبه وي نو د اوبو ته بیم وایي، اوبه م وایي، بیکیم دی نه دی او بیا دې ته جل م وایي، پوتر جل، ګنګا جل، گاو جل، جل پری دا ټول د اوبو نه جوړېږي نو جل وځئ د اوبو ځای
دا جلسې نه سي د اوبو ځای داسې جلبۍ بیا اوبه دواړه یو دي لکه مونږ اکثر یو نبزارو کوی کاف غر نو کوی کاف او غر دا درې واړه نومونه چې دي کوه کاف او غر درې واړه غر ته وایي غر 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 دغه شان دا دوه نومونه هم د اوبو دپاره مستعمل دي نو دا دلته کې یو پیکټ دی بل خبره دا ده چې د پیکټ کې کومه فوج یا پولیسو یا چې انتظامیه وه نو دوی د کورونو لپاره هم بیا ځای پکار دی ډېری په لاندې باندې چې کوم دا علاقه ده نو دلته دی هغه ښار یا دغه آبادو هغه دغه دلته آبادي دلته خو فضل نبي خان وایي چې دلته یو کوی مو د خښتو راختی نو دغه کوی ضروري چې بنیادي د انسانانو ضرورت چې دی هغه اوبه دي او دا چې تاسو ته چې دا نوښار نه بغیر دا شل کېدی نه شوی وستی شي هندوستان نو دا دریای کابل چې دریای سیند ته بیا ځي او داسې نو دا دریای کابل هم چې د کابل نه د هغې نه ډېر لرې بارې نه را روان شي د کونړ نه را روان شي نو دی بیا چې ځي نو دا د اوبو په لاره قافلې تللی شي دوه کسان خو به ځان سره څه چېرته دغه کې بتک متک کې اوبه والي چېرته کوزه کې به اوبه والي خو چې بیا قافلې وي یا څه کېلي نو د هغې دپاره ضروري ده چې د سیند غاړې وي نو دا اوس وګورئ د ډیری د جوړښت ته وګورئ نو دې ډیری د جوړښت کې چېرته کې ټیکرې نه ښکاري یا چېرته ایرې نه ښکاري یا چېرته داسې دوه قسمه درې قسمه خاورې نه ښکاري نو بعض ځای کې دوه درې قسمه خاورې وي خو هغه ځای کې چې کوم د اوبو رواني پای باندې شوي نو چېرته باجري وي چېرته خاورې وي خو دې کې یو قسمه خاوره ده د دې مطلب دی تاسو وګورئ نو دا یو قسمه خاوره د دې علامت دی چې دلته کې آبادي لاندې نه وه یا دا ډکون نه دی بلکې دا ټوز ډیره ده او بل زما خوش قسمتي دا ده چې دا نوشاد خان زما د سن 90 85 پورې کلاسفیلو پاتې دی دوی سره ملاقات وشو او ملاقات پکې منځ کې شو خو زه به دا وایم په 40 کاله کې په 40 کې دا دوه ملاقات دي نو دا هم ډېر خوږ لګېدو او دا هم د فضل نبي خان په دغه باندې ملاو شو بل زه راغلی م د تفیع رحمان د والدې دواله نو الله پاک دې هغه مو بخي او ما سره په دوا کې باندې شریک شي ځکه چې هغه ډېر د بزرګو خلکو د علمي او د دیني خلکو مور وه نو چې داسې خلکو مور وه نو به هر وخت دواګانو کې شماري ځکه خو منځونه او دسونه کوي زمونږ ناظرین ته دا ووایه که نه لکه مونږ راتلو دا سلسله تا ته مونږ څنګه چې وویلی چې که نه ډېری ده که نه تاسو دلته کوي دی دلته مونږ ته مخکې د مشکڼو ډېری هم ورته ویلی شو په دې باندې د ټیکر کې اثار هم وو که نه جي نو دا مشکڼې او دا ټیکر کې هم د آبادۍ علامت لکه بل زموږ کلی چې کوم زوړ کلی دی که نه لکه زوړ کلی داسې ورته مونږ وایو چې دا لکه برصغیر پاکوخند کلی دی بالکل دی لکه هغه دی کې د هندوانو د آبادي هم شته دلته موجوده څنګه چې ما کیسه وکړه جي که نه کومه دا د کم دور مطلب دا ډېری چې د کم دور خانجی کله داسې راوالی که نه نو زمونږ د ویدک دور چې دی د 5,000 نه والی تر تقریبا داسې 3,000 پورې نو دا ویدک دور چې دی دا هم د هغې رشیان د هغې مونیان د هغې لیکونکي د هغې دا هم ټول دلته تېر شوي بلکې دا ویازجي چې چا دا ویدونه راغونډ کړي نو د هغه د مور نوم هم راني ګنداري وه نو دا هم هغه ګنداره دی که نه بل د هغې چې هغه شاعران دي چې کوم هغه مقدس خلک دي چې هغې ته دغه وایي رشیان وي نو رشیان د پښتو لفظ د ریشیا ویلو واله که نه نو دا هغه شاعران چې دي 400 نو د هغې اشعار هم که ته راوالې نو د عباسین متعلق هم وایي چې دا سونې نه ډک دی او دا سونه رولي دا رګوید کې دي بل دا چې زه د دنیا د ډېرو لویو دوه تهذیبونو هغه منځ ګڼم چې یو خوا د آریان او زموږ د پکې د آریانو او متشدد تربورانو چې موږ ته اساک ویلي اساکین تورات کې راته اشکوذ ویلي شوي قرآن پاک وخت کې راته اساوره ویلي شوي دي نو دغه د اصل نسبت ته چې موږ پښتانه په اسور راغلو موږ متشدد د آریان چې نو دی پیاده راغلو نو دا ځکه دی ته ځمکې والا ویلي دا ځمکې ته ار وایي نو د ار نه بیا عربی کې ارشویم دی په انګلیش کې ایریا شویم دی پښتو کې ارشویم دی بیا د دې نه ښارونه هم ډېر دي اوریګان شو اوریدو شو ورنمو شو ورک شو نو دا ټول هم د دې نه دي بیا ډېر لفظونه چې ما تاسو ته وایي چې څنګه اریګیشن هارټیکلچر وغیره هم د دې نه دی نو دا د ارز نه دی خو موږ سره بیا موږ په اسونو راکوشي نو موږ ته اساکي اساکا سایتین سایتین اسید محاسید بیا چې دا مسجد شوی دی دغه شان اسبزي لکه یوسفزي اسکزي اچکزي اسافي صافیان نو دا ټول نومونه هم دغه د قبل مسیح نه را روان دي خو ما چې تاسو وایي چې دا د دوه تهذیبونو مرکز نو دا کول د راول اسټر چې دي چې دا د غرونو کې د آریان ته متشدد تربوران اساګو نو په دې لاندې ورسره بیا دغه د کول د راول اسټرو خو دا کول د راول شو دا هم ډېر پوره من خلکو دی کې د باچا تصور نو
دی کې کلاګانې نوې دی کې محلونه نو دا یو شان ژوند تیرولو ډیر ښه ژوند تیرولو پرامن ژوند تیرولو دا څه وګڼه چې موږ وایي دا وخت الله ولیانو چې تشدد پکې نو دا خو مونږ خلکو راتلو سره دی کې بیا تشدد راغلی کلا راغلی باچای راغلی سردار راغلی نو دا هغه خلکو زمونږ د خلکو چې کوم دی ملاب شي په دنیا کې داغه د برم پوتر نه را شروع شي تر اخیری والګي روسه پورې د دې خلکو تر کوم دی ملاب شوی دی نو هغه هم د علاقې د ماته استاد ویلي خو اخیری وختونو کې دلته کې نن 200 کاله مخکې په دې سپینخا کې په دې جلوزو کې د منندر دور کې منتل شوی دی نو د منندر د جیپال وغیرہ داسې کې منتل شي او مخکې وروسته خو پکې ډېر دي خو چې کوم معلوم دلته څه منتل شوي نو هغه د منندر دور دی چې هغه انډو ګریکو چې یو واړه د ګریکو لکه یونانیانو یو د دې انډو نو مطلب دا دی چې یا مور پښتانه یا پلار پښتانه نو هغه بچیانو ته انډو ګریک وي نو دا علاقه چې دا نو دا دغه چې دی دا قافلې دا به داسې نه تللی چې دا به صرف د سیند په غاړه تللی بلکې دا قافلې به داسې 3 کیلومتره هغه 3 کیلومتره دی خوا روانې ځکه چې دا به بعضې وخت فوجونو دا به په زرګونو نو د دې جي ټي روډ نه به د شیرشاه سوري روډ نه به لغوندې دا کلي خلکو لرې آبادول په دې داسې 2-4 میله وګورئ تاسو څونه کلي دي یا ښارونه دي نو لږ فاصله لري دا دی وجې چې دا هر وخت د فوجونو ښکار نه چې پېښې چې دا خلک راځي فوج راځي چې موږ ته د تېښتې لږ لار وي نو دا تحفظ د وجه یا په غره آباد دي یا په ډیری آباد دي یا د روډ نه لږ لرې آباد دي نو دې کلي ته تاسو وګورئ دې ګاډی ته لکه وزیر ګاډی یا حکیم ګاډی وغیره ډاک بیسود وغیره نو دا هم داسې روډ نه لږه فاصله کې دي چې د تحفظ هغه احساس هم دلته ختمېدو چې یاره موږ ته تېښتې یا موږ ته بچ کېدو لار وي جناب بلکې تاسو دا واورئ د خوږې خبرې او تاریخ خبرې د خپل د کلي مطابق د وزیر ګاډي مطابق دي ډېره مهرباني